یو ملګری دا سوال کړل چې لکه څرنګه چې دا حکم دی چې کله یو زنانه زنا وکړه نو د هغې دپاره لازمي دا دي چې 4 ګواهان ته پیش کړي چې دې زنانه زنا کړله هله به پې شرعي حد لازمي کړي. په دې زمانه کې چونکې د ویډیو دور دی لہذا که یو سړي د دې زنانه نه ویډیو جوړه کړه آیا د ویډیو د ګواه قایم مقام کیدی شي که نه؟ دا اهم سوال یې کړلی. نو د دې جواب دا د ګوره داسې قسم ویډیو جوړول فحش دا فحش ویډیو وي داسې ویډیو جوړول هم ناجایز او حرام دي داسې ویډیو ته کتل هم ناجایز او حرام دي. لہذا چې کله داسې ویډیو جوړول ناجایز او حرام دي نو دا شرعي ګواه هم نشي جوړېدی. او دویم دا چې د ګواه دپاره شرط دا دی چې په خپلو سترګو باندې وویني. او نن زمانه کې ویډیو چې دی دې کې غالب ګمان د ایډیټینګ وي بعض دفعه ویډیو کې ایډیټینګ وشي نو هغه صحیح صورت هغه بدل او مسخ شي. او کم کسان چې سوشل میډیا سره منسلک دي هغوی د دې خبرې نه ډېر باخبر دي چې د ایډیټینګ والے استادان څنګه دي هغوی د یو سړي صحیح خبره هغه غلطه خلکو ته ښکاره کولی شي. نو لہذا د دې په بنا باندې ویډیو چې دا شرعي ګواه نشي جوړېدی. والله تعالی اعلم بالصواب.